قدر جناب اسسٹنٹ کمشنر چکیسر، ایزریو میل پرائمری چکیسر، سابق تحصیل لازم شیر علی، مشہود احمد، ضیاء الحق، امجد، محمد عامر، فیض اللہ خان، ہمارے بہت ہی قریبی دوست ریٹیل کے جناب اشرف علی، جناب جان زیب، اور میرے دائیں طرف باقر اور پرائمری کے جتنے بھی ٹیچرز یہاں آئے ہیں، مجید، شیرین زمان، مصطفیٰ خان، نصائب علی شاہ، اکبر علی، سیراج کاکا اور یوسف علی بھائی جان، ابراہیم، رحمت، رفاقت، ایس سر چکم ملمان راغن دی ددی اسکول استاذان، معشومان، السلام علیکم. زه د ټول اول زمونږ د ملګري شین زمان وایي چېرې موږ نن خفه یو، موږ د پروګرام داسې نه درښلو چېرې ته د دې نه رخصتېږي. ایس ډي او صاحب تاسو ته ووایي چې وایي ټرانسفر پوسټنګ دا د سروس حصه ده او دا په سروس کې کېږي، او زه ډېر زیات خوشحاله یم د خپلو ټول سب ډویژن د استادانو، د هغې د ټیچرانو. زه د نیاز کاکا یو خبره به وکړم چې هغه ووایي چېرې زه چې رالم نو چې مخکې موږ ډیوټي کړې ده که نه ده کړې، خو چې دی راغی نو موږ به اوس 100% خپله ډیوټي کوو. او زه د نیاز د دې سټیج نه زه دا خبره کوم او د شکریه ادا کوم چې زما په 5 سال کې د صرف سنګل یو ورځ ډیوټي کړله او هغه دی زما خواله راغلی او ما ته مې زه نن پاتې شم. داسې ډیوټي ما سره استادانو کړې. زه د چکیسر سب ډویژن چې څومره استادان دي، څومره د هغې سپورټنګ سټاف دی، زه د هغې انتهایي مشکور یم. د ټولو استادانو ما سره ډېره مینه کړې ده، ما له ډېر عزت را کړلی او زما سره په دې پرمختګ کې د سکولونو په دې ترقۍ کې ما سره ډېر مهم کردار ادا کړلی. ځکه موږ چې دلته رالو ثناء الله وویل موږ په دې کمره کې دغه کولاو کړی، یو ټیبل یو کرسی موږ کېښودو او زه د دې سټیج نه د سیکرټري اورنګزیب ډېر مشکور یم چې دا د میل فیمیل دواړو پوسټونو سینکشن چې دي د هغه زما په وینا باندې د چکیسر سب ډویژن د میل فیمیل د دواړو چې څومره پوسټونو د هغه سینکشن کړي. زه دلته چې د هغه شکریه ادا نه کړم نو دغه به وي. او بیا فیصل زیب راغی دې کمرې ته او موږ سیفتان وکړې، خو راغی دلته ما سره کېناست او باقاعده موږ دلته کار شروع کړو. او الحمدلله چې نن چکیسر د ایزریو آفس چې دی هغه ویل اسټبلش آفس دی. هلته به وي، هلته سټاف پوره دی، هلته فرنیچر پوره دی، هلته بیسک فیسیلیټیز دی، هلته دنیا سټاف موږ را بدل کړی دی. او دا د چکیسر تحصیل ځکه چې دا تحصیل جوړ شو نو دا اے سی صاحب او ټي ایم او صاحب او دا ټول آفسز وروسته کولاو شي. دلته موږ اول ایس ډي او آفس کولاو کړی. ماشاءالله هغه نن یو اسټبلش آفس دی او زه په دې ډېر خوشحاله یم. زه به لږې خبرې اردو کې وکړم ځکه ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کل چکیسر کے تقریباً تمام دفاتر میں ایبٹ آباد یا ہزارہ سے تعلق رکھنے والے آفیسرز یہاں پر کام کر رہے ہیں. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ پوری خیبر پختونخوا میں ایبٹ آباد کا اپنا ایک نام ہے. ایبٹ آباد کے لوگ کافی صلاحیتوں کے مالک ہیں، انتہائی تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ڈیوٹی بھی بہت آسان طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حامد صاحب بھی اسی علاقے کے ہیں، اسی ریجن کے ہیں، افتخار صاحب بھی اسی ریجن کے ہیں. اور افتخار صاحب جو ہیں یہ مینجمنٹ کیڈر سے ان کا تعلق ہے، بہت قابل آدمی ہیں. یہ پورن میں بھی ایس ڈی ہو رہے ہیں، مارتون میں بھی ایس ڈی ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ میری پوری امید ہے کہ مجھ سے بہتر کام کریں گے. ان کا جو وسیع تجربہ ہے اور ان کا شوق بھی ہے. یہ بیمار تھے، دورانی ڈیوٹی انہوں نے وہاں پورن میں ایکسیڈنٹ کیا تھا. اب بھی ان کے ایک ٹانگ میں ایک پیر میں ان کے راڈ لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ اپنی جب تک ان کا رزق ہے یہاں پر چکیسر میں تو انشاءاللہ یہ چکیسر کے تعلیمی ماحول کو، اس سب ڈویژن کو آگے لے جائیں گے. پښتو کې خبرې وکړم د دې په پرمختګ کې زموږ دا ټول ملګري چې دي ډېر غټ لاس دی. او زه تاسو ته بیا هم دا وایم چې دا سیریټینل یو تاریخي اداره ده. دا د شنګلې د ټول نه سینیر موسټ سکول دی. اسوات سټیټ کې د دې نه مخکې زما په خیال یو وجود های سکول جوړ شوی او بیا له هغې نه وروستو دا سکول جوړ شوی. په 1952 کې بیا نمبر 1 سکول چې دی د بند دا های سکول شوی.
ندام یو ایسے خبروں کا ڈیرا ہم ادارہ دا اور ایسے صاحب میرا یہ مشن ہے, میرا یہ ویژن ہے کہ چکیسر کی جتنے بھی بچے جو باہر اسکولوں میں وٹاباد میں منگورے میں پشاور میں پڑھتے ہیں, میری کوشش ہوگی کہ اس تعلیمی ادارے کو ایک ایسا ماڈل ادارہ بنائیں گے کہ آج کے بعد چکیسر کا کوئی بھی بچہ یہاں سے باہر جا کر تعلیم پر مجبور نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ میرا آپ لوگوں سے